حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کله د قرآن یو آیت دا یو حرف وویلی شي نو لس نیکۍ الله ورکوي. نو د هغه د روایت مطابق د دې قرآن مجید 3,2,601 حروف دي. نو چې دا انسان وایي 10,00,000 او 2,000 او 601 نیکۍ د عمل چې دومره نیکۍ دا انسان ته راشي نو الله به د ده بخښنه کوي که نه کوي. ځکه چې نیکۍ خو د الله د رضا کار ته وایي او په هغې باندې انعام ته وایي. چې دغه انعام کوم انسان ته ملاو شي نو دا انعام دی د الله د طرفه. انعام خلق چاله ورکوي چې د چا نه خوشحاله شي نو هغه له انعام ورکوي، چې د چا نه خفه وي نو هغه له انعام نه ورکوي. بل دا ده چې په دې مجلس کې صرف د قرآن په مجلس کې څوک ناسته وکړي، دغه ناسته الله ته دومره خوښه ده چې الله جل وعلا شانه د مجلس کې د ناستو خلکو الله بخښنه کوي. فرشتې به ګواه کوي، فرشتو ته وایي تاسو ګواه شئ دا ما د ده بخښنه د دغه مجلس وکړه. نو فرشتې ورته وایي چې یو کس په خپل کار باندې ناست و، خلک به خپل کوزګي ته ناست و، د مجلس ته اراده نه وه د ناست، یا یې د چا سره کار و یا مجبوره و. داسې د غم خاندۍ په بنیاد باندې ځان له به زما په غم خاندۍ کې شرکت نه کوي، په دغې بنیاد باندې ناست. الله جل وعلا شانه فرشتو ته ووایي چې دا داسې د برکت مجلس دی چې د دې سره هسې ناست لا یشقا جلیسهم لا یشقا جلیسهم، د دې سره هسې ناست سړی هم دا بدبخته نه دی. الله وایي ما هم د ده بخښنه وکړه. سبحان الله. خو دا اعلان کله کوي دا چې دا مجلس ختم شي او دا فرشتې واپس شي.